د مظالمو خیانت وغیره او د دوکې همدغه تمالي غنیمت کې خیانت کول دې متعلق خبر روان اوس مخته یي. وعن عدي بن عميرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول د حدیث صحیح سمه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو سمن استعملناه منکم على عمل اتاسو کې سړی مو په یو عمل باندې استعمال کړي څه عهده مو ته وسپارله یا څه منصب یا گورنر جوړ شي یا بل شي فقط منه مخیطن هغه مونه بیا په دې شي کې ستن په ډکې سوی برابر شي په مبوغ او یدین لاندې باندې کانه غلولا د خیانت شمارلی شي. یأتی به یوم القیامه قیامت ورځ به دا شیان راوړي ځان سره. فقام الیه رجل اسود من الانصار چې دا خبره کله اورېده نو په دې اسنا کې په دې منځ کې د انصار د قبیلې نه یو تور رنګې کس راپاڅېدو کأني انظر الیه د حدیث سوی د سیر ته لګې چې اوس وله ګورم د سیر ته سترګو ته مخته دی. فقال غوی یا رسول الله اقبل عني عملک که د شي ته خبري ما نه خو بیا د خپله ډیوټي واپس واله زه خو ډېر په یره کې وغورځېدلم اخر دا به څه کو که د سیر شي کې تپوس شي او دومره اندېښنې شي او دومره نیوختې شي نو بس زه سره غواړم نه که نه ما نه دې دا عمل شګه قبول کا. قال وتل چې وما لک څه چل دی ولې قال غل سمعتک تقول کذا وکذا ته خو د شي ته خبره کې قال غوی چې وانا اقوله لاندې خو زه اوس هم ویمه بیا ویم چې من استعملناه على عمل که کوم یو سړی به مو څه عهدې باندې ولېږل او څه کار مو ته حواله کړو نو فلیجئ بقلیله وکثیره لږ ورته ملېږي ډېر ملې دا دې راوړي څه پکې مه ځانته کوي فما اوتیه منه اخذه څونه ورکولی شي ادروالي وما نهي عنه انتهى او کم شي نه څه منې کولی شي امره اخلي. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال حضرت عمر سے فرمائی لما كان يوم خيبر کله د خیبر جنگ ورځ اقبل نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم د صحابه څخه نفر کسانو پیغمبر سم ترالو په قول او د خبرې وکا فلان شهید و فلان شهید فلانه فلانه سړی شهید دی حتی مروا على رجل یو سړی باندې تیرېدل فقالو چې فلان شهید دا فلانه سړی شهید دی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا هرگز د سینه د شتا سوای انه رأيت في النار ما په د جهنم کې وکتو فی بردة غلها او عباءة د چادر او د عبی او د چوغې د وجنه شدید خیانت کړي او مال نه رخصتي او غنیمت مال نه بې اجازه غلا کړي هغه دی وجنه په جهنم کې سوځي. رواه مسلم. نه دا موږ د لپاره ښودنې دي چې ګوره دا شی چې ډېر اهمیت ولري په دې کې دومره ونې خیانت د خدای طرف نه نشي بخلی. وعن ابي قتادة الحارث بن ربيعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قام فيهم دا حضرت سیبرید کې ابو قتاده چې پیغمبر سم پرې کې ودرېد او خبره بیان که په ذکر لهم نو ته دا خبرې وکړي چې ان الجهاد في سبيل الله والایمان بالله افضل الاعمال چې الله په لاره کې جهاد کول الله باندې ایمان ساتل دا په اعمالو کې بهترین اعمال دي. فقام رجل سړی پاڅېد فقال تپوس وکړي یا رسول الله رأیت لږ راته دا وښیه ان قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فزه الله په لاره کې شهید شمه زما د ګناهونو کفاره به وشي ماف بشي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ علیه السلام تو فرمایل شي نعم ان قتلت في سبيل الله کته الله په لاره کې شهید شي وانت صابر او خپ مضبوطه ډټ کر جنگيږي او مختزي صبر او برداشت نه کار اخلي کوم تکلیفونه محتسب او د ثواب نیت او اراده دی مقبل او دښمن بني ورزي چې کله د سپي خامخه تختیدل نوي غیر مدبر شاول نه کوي نه پدې کې بالکل ته تمدا خبره شته چې کومه ته وایي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا ته په مسلې کې فقط ته څنګه ته په سکر لک خرته به وای قال غوي چې راید لک ته دوخین قتل في سبيل الله تكفر عني خطاياي چې کزه شهید شمه ما د ټول ګناونه معاف کیږي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر الا الدين صرف یو خبره ده صدا چې د دین د چا حق د تنشي مکیدل فانه جبريل قال لذلك مته جبريل علیہ السلام دا خبره کړې ده. رواه مسلم. دیش دنیا کې مونږ خو هغه چاته مفلس نه وایو که نه چې سره پیسې نه وي دولت درهم او دینارو سره نه وي. پیغمبر اسلامي پیرې کې فرمیلي چې صحابه او تاسو پیژنئ چې په دنیا کې
خو تاسو مفلس هغه چاته چې پیسې مېسې ورسره نه وي بالفرض ورته دی. خو زه ته وایم چې مفلس څوک دی؟ مونږ کې کوم کس ته تاسو مفلس وایئ؟ صحابه ورته په جواب کې ویلي چې یا رسول الله مفلس او غریبه تنګدسته انسان چې دیوالې وګرځي هغه چاته مونږ وایو چې سره دراهم نه وي، دینارو سره نه پیسې نه د سامان د دنیا ټاټبټ او سامان متاع مال و منال ورسره نه وي. پیغمبر رسمتو فرمیل چې زما صحابه و زما په امت کې د ټولو نه مفلس به هغه کس وي چې هغه به قیامت ورځې ډېر اعمال به ځان سره راوړي، منځونه به یې کړي وي، زکاتونه هر څه به ښه پوره کړي، روژې به یې ستلي وي، نفلي عبادت به هم ډېر کړي، د غرونو برابر عمل به کیدای شي ځانه ځای کې راړي، خو دې په دنیا کې دا کار هم کړي چې د خپلو اعمالو حفاظت به یې نه وي کړی. څنګه چې چاته به یې کنځلې کړي، چا باندې به تهمتونه او عیبونه لګولي، په چا باندې به بې ځایه کیچړ وچړل کړي وي، چا به یې غیبت کړي او چا ته به یې ضرر رسولي، چا ته به یې ایذا رسولي، چا وله به یې مال خوړلي، چا وله به وینې توی کړي، چوک به یې وهلې ټکولي وي. نه قیامت ورځې خدا خبرې به نشي چې تا نه بدالي واخیستل شي چې زه دې ولې ما راشه مه ووهه، راشه زما وینه دې توی کړي، وینه دې تا لکه هلته ویلې مینې نه چلیږي، هلته پیسې نه چلیږي، هلته هېڅ شی نه چلیږي سوا د اعمال حسنه نه. نه بیا به څه وکړلی شي؟ د دې وله نیکۍ بار چا ته ورکولی شي؟ هر سړی به راځي ګریوان نه به یې نیسي، الله خدایه زما دې حقه ضایع کړی و، زما حق یې خوړلی دی، الله به وله نیکۍ را اخلي، هغه سړي له به ورکوي مظلوم ته. همدا شي ته خلک به نه وړي تر دې پورې چې دیوال یې به وګرځي، هېڅ به ورسره نه شي پاتې، تش لاس به پاتې شي، تهی دست تهی دامن. هغه نه بعد خو واضحه ده چې کله سړي باندې نور جرمونه ور پاتې او ګناهونه یې نیکیان یې ختم شي، نو بیا به الله طرف نه حکم وشي چې د خلکو له ګناهونه روالی چې څومره حق یې جوړېږي مغموره په دې کس باندې ور واچوئ، نو ښه ډېر ګناهونه به پې ور واچولی شي تر دې پورې چې غرق به شي او جهنم ته به ولېږلی شي. نو ځکه چې ډېر خیال ساتئ که چا سره هېڅ قسم ته زیاتی ونه کوي، قولا و فعلا و عملا، چا عزت وینې ته همداسې د چا مال ته هېڅ کله نقصان ونه رسوئ، هډه پې نه کوئ، ونه خورئ، سبا به قیامت ورځې څه کوئ؟ د دغو شیانو حساب به ورکوئ. نو اوس همدا خبره پیغمبر سم په دې حدیث کې بیان کړې ده. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه ومن كل عباده، هر قسم عبادت بو سره خو یاتی قد شتم هذا، دی به دا کار کړي چې ته به کنځلې کړي، وقد په هذا چا باندې به تهمت لګولي، وکله مال هذا چې نه به مال خوړلی، وسپ قدم هذا او دی سړي وینه به توی کړي، ټول بوله حاضر شي، هر سړی بونه غوښتنه کې حق تیرا کا حق تیرا کا، مثلا دی ظلم ولې کړي، وضرب هذا شوک به وهل ټکولي، فيعطى هذا من حسناتي، دي ته به دی ولې نه کې ورکړل شي، وهذا من حسناتي دبلته ورکړل شي، هم دبلته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، کدی د کم حقوق باندې د پر کړنی تر دې چې د ټول نیکی ختم شي، نو اخذ من خطاياهم، هغه نه بعد د مظلومیان ولا ټول ګناهونه خطایانې بروستل شي، په تور حد علی دی باندې واچول شي، چې واچول شي ظاهر د ګناهونه خپل نور مر پسې ډیر شو، ثم تور حف النار، په جهنم ته ولېګل شي، واچولې وشي. رواه مسلم. وعن ام سلمة رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، آپ علیہ السلام فرمایي انما انا بشر زی ام انسان یم، کنه څه په غیب خو نه پیږم چې څوک په حق دی، وانکم تختصمون الیه، تاسو ماته جګړې پیسالي وغیره لنجې راوړئ چې زه دله پیساله کمه، خو ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض، کیدای شي تاسو کې ځنه کسان د ژبې نه تیز وي د بل په نسبت، چې حق په دې نه وي خو ځان ته به حق ثابت کړي، د ژبې نه به چرب اللسان وي، د ژبې نه به تیز وي، د بل غریب ته به خبرې ډېرې نه ورځي، فاقضي له بنحو ما اسمع، زه خو څه واورم هغه مطابق فیصله کوم، کنه زه خو د ظاهر مکلف یم، خو په دې خبر دی هر سړی پوه شي چې چاته زه فیصله وکړم هغه پکې غلط وي، نه دا د جهنم سکورټي ځان ته کوي. فمن قضیت له بحق اخیه، که چاته مې د ورور حق ور فیصله کو، حق د ورور جوړې د خودي د ډېرې چرب اللساني په وجه باندې ځان ته حق راکینج کو، د ډېرو خو خبرو او د غوړو خبرو په وجه، نو په دې د دې خپو شي، په انما اقطع له قطعه من النار، کدا زمکی او کدا مالی کدا بل شي، نه دا په حقیقت کې زه د زدي د پر د جهنم ول سکروټي او اور رکټ کوم، د دې لپاره د اور لمبي دي. متفقون علی. الحن من اعلم، چې په دلیل ویل کې شی سړی تیز وي، چرب اللسان وي.
وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لن يزال المؤمن فی فسحة من دینه. هغه پورې سړی د خپل دین ولا میدان کې په روغمټۍ کې پروتې روغمټوي اره پورې سړی ولا ایمان روغمټي زخمی شوی نه تار تار نه کېږي معلومې سب دمن حرامه څه پرې د چاوینه شنه کې خراب نه کې چاوینه توی نه کی چاته ضرر اون رسي نه دي سړی ایمان محفوظ کنه خپل ایمان به شکی تار تار به کی زخمی به لکه سړی چې چرته زغې ځکه رواني خو ځان به زخمی کی کنه جامې به پریشي نه د شه د یک ځان ساتل غوړ نه خلق وین نه لري وسه د خلق عزت نه رواه البخاري. وان خولة بنت عامر الانصاري وهي امرأة حمزة رضي الله عنها د خوله بنت عامر انصاریه د حمزه سے بیبی ده د دین روایت قالت داش سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته کې رضی الله عنه وعنها چې خدای دې رضی شي د حمزه نه هم وعنها او د خوله نه هم زلته ضمیر راوړي د دواړو لپاره. د خوله بیبي سره وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې فرمایلی چې ان رجال يتخوضون في مال الله ځنه کسان خود سي د الله په مال کې دنه کیږي بغیر حق انسان حق نه جوړي کا مال میلاو شي سنه څه طریقه ول جنگي چې مال رته میلاو شي ولې ته میلاو شي کم کسان د سي کوشش کوي چې د سي شان میلاو شي حق پکې نه لري په لهم النار يوم القيامه نه ځان د پر ور کې انشکې د جهنم ول قیامت ورځي. رواه البخاري. باب تعظیم حرمات المسلمین د مسلمانانو کوم عزتونه دي حرمات دغه تعظیم عزت کول و بیان حقوقهم د مسلمانانو کوم حقوق دي او شفقت علیهم ورحمتهم او شفقت او رحمت مهرباني کول. قال الله تعالی ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. کم سره دی الله حرام کړ د شیانو تعظیم کوي وقار په نظر ولا ګوري عزت او احترام ولا پزړه کې ډېر درناوی ولا لري نه د الله په نزد د پر ډېر خدا. وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. کم سره د الله د شعائر او علامات د دین شیانو قدر احترام لري دا د زړه خبره د زړه تقوا ده کنه ځکه چې دی پزړه کې د دین قدر احترام وي. وقال تعالى واحفظ جناحك للمؤمنين. ای پیغمبر مسلمانانو سره د نرمۍ ولا طریقې اختیار کا وزر ول ټټکمنه په نرمۍ سره وسره مخشه سلوک وسره وکا. وقال تعالى من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. کم انسان د بل انسان وینه بغیر د قصاص او څه فساد تلکه یعنی څه ډکو مکو نه دی رهزن نه دی وغیره بل څه نه دی کړي د دې شل کټول انسانیت قتل ګزکه د انسانیت ته احترام نه لري. ومن احیاها او کم سړي یو انسان ژوند بچکو شرط کې دغه ژوند خطر او خودي د ژوند ولا بچکو فکأنما احیا الناس جميعا دي د ټول انسانیت ژوند بچکو ځکه چې د یو انسان قدر کوي منه د ټولو قدر کوي. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال یو بدن لکه څنګه بل بدن ته لکه بدن کې د یو عضو څخه په تکلیف شي به د ټولو عضوونو ته تکلیف وي او کنه وي همدا شته په بدن کې څه حصے ته تکلیف شي تر دې نه د ټول بدنونو په تکلیف کنه خوب نه نشي کولای کسړی سترګه خوږي خوب ته ورزي نه ورزي ټول بدن په شي لړزان شي نام د شته د مسلمانانو تم په کار د کنه چې یو مسلمان ته درد نور ته د درد رسیږي ونه او همدردی غم خوري د سره کې د غم لګوخري چې د غم لکم شي او هم د شته د مسلمانانو مثال د یو امارت او د بنیان امارت په شان دي کا امارت کې یو دیوال کمزوري شي کنه نور دیوالونو ته نقصان بیا کنه یو ټه کمزوري شروع ودل نوري په سره غورځي بیا کنه غورځي هم د شته کایو پیلر ته شو کمزوري اور سره نور پیلر په سي کمزوري کیږي چت بیا خرابي کی بنا ته شي محفوظیت نه حاصلېږي هم د شي ته مسلمانانو تم په کار ده چې د یو عبادت مشان دي او د یو امارت په شان دي خپل منځ کې شو سي ټینګ او سي مضبوط وي او د یو بل نه د دفاع وکي یو بل د مپرګدي د بل چا پر رحم کرم بني چې هغه نه چې جوړ کې لقمه او نه جوړ کې او وی خري او بل خصوصي تور باندې د خپل منځ کې بل باندې رحم وکي ایو بل باندې د مهرباني ول سلوک کی د یو بل عزت نه دی لري اوسي او د یو بل عزت ته د کرم د عزت او د تعظیم په نظر سره وګوري. هم دی په باره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی. وعن ابي موسى رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم
المؤمن للمؤمن کالبنیان، یو مسلمان د بل مسلمان د په داسې لکه یو ګر یا یو کور یا عمارت وي کنه، یشد بعضه بعضا، څه دا یو بل سره مضبوطی کنه، د یو بل ول مضبوطواله په یو بل باندې خې کلان دي سی کمزوري شي باندې به کمزوري کا باندې کمزوري شي لاندې به پیدا نه کی. وشبک بین اصابعه، پیغمبر صلی الله علیه خبرې په حواله لپاره د یو لاس غوتی په بل کې دنه کړل، زګوره سکل الله سول غوتی په بل کې دنه کې څومره زور سړی کې پیدا کیږي، د شیته مسلمانانو د اتفاق سره زور به پیدا کیږي. متفق علیه. وعنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، علیه السلام فرمایي من مر فی شیء من مساجدنا، کله چې څوک زموږ په مسجد کې تیریږي معنی شرط کیم تیریږي کنه، او اسواقنا بازار کې زیره زی وما هو نبل اثر تیر شای وی یا بل څه غشي مشي فلیمسی کا غدیونی سی شریف او تړي او لیقبض علی نسوالها، یا د سیډی ونی سی بکپه بلاس سره ایصيب احد من المسلمین منها بشیء، چې چا تورونه رسیږي څوک سره خوګ نه کی یا بل سی تر شای وی مخبوز دي یارنج په تړي پاسنه. متفقون علیه. او بل حدیث کې پیغمبر سم فرمایي دی وعن النعمان بن بشیر رضی الله عنهما قال، نعمان صاحب دا روایت کی قول رسول الله صلی الله علیه وسلم، آپ علیہ السلام فرمائی مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، د مسلمانانو مثال په خپل منځ کې چې د مینه محبت کوي او رحم و شفقت کوي او یو بل سره نرمي او درد شکی یری او دوستانی کوي. مثل الجسد، دا په مثال د یو بدن ده، اذا اشتکا منه عضو، که په بدن کې یو اندام باندې یو عضو باندې تکلیف راشي، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، نو ټول بدن هغه د لپاره بې آرام شي، په څنګه بې خوابۍ کې مخته شي، ټول بدن ته خوب نه ورځي او ټول بدن باندې بیماری او تکلیف را ډیر شي، لکه څنګه ایک یو عضو ته تکلیف ده شي ته یو مسلمان ته تکلیف نور مسلمانان دی په در دیږي هغه له تکلیف شي، هغه د بیدار شي، هغه د په غفلت او خوب او برحمی او بے احساسی ما کې بلکې احساس کیو کی د دې خبره. متفقون علیه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، یو پیر کې پیغمبر سم حسن صاحب چې کله خپل کو وعنده الاقرع بن حابس التکر صاحبم ناسو، فقال الاقرع اقرع صاحب پیغمبر سم دي شین ل 10 من الولد، یا رسول زما خلص بچی دي ما قبلت منهم احدا، نو صبر مسوق نه د خپل کړي. فنظر الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال، آپ علیہ السلام ولدا سیو قتل او به ولو فرمل چې من لا يرحم لا يرحم، چې چا په زړه کې رحم نه هغه باندې به سره رحم وشي، او چې د چا په زړه کې مینه نه هغه سره څه مینه وشي، نه دا خو تاسو باندې تړلې ده چې رحم کوئ مسلمانانو ته او مشمانانو ته مینه محبت ورکوئ. متفقون علیه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا، سدس کلیوال خلق او دیهاتیان خلق پیغمبر سم ترغلیو او وی قتل چې دلته خلق مشمانو ته ډیره مینه محبت ورکی، فقالوا تقبلون صبيانكم، تاسو د مینه محبت د مشمانان صفوي او خپل کوي دي سره مشم به خوشحالي کی چې په ګران یم. فقال شي نعم ولنا، قال لكن والله ما نقابل من هذا شيء نكو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او عملك ان كان الله نزع من قلوبكم الرحمه، كخدي د زړونو رحمت وبسلی تاسو څه کولای شم دي لپاره، نو ما خو دې کسی اختیار نشته ده. متفق علیه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ علیہ السلام فرمائی من لا يرحم الناس، کم سره په خلق رحم نه کی لا يرحمه الله، خدای په دې رحم نه کی، معنی چې د رحم ځای او رحم په کول پکاري غزا کې پر رحم کوي، هغه ارس اعتبار سره وي، طاقت په اعتباري، مال په اعتباري، خبري خودلی په اعتباري. متفقون علیه. او خې مشورې ورکولي په اعتبار وي. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، آپ علیہ السلام زمونږ دومره خیال ساتلی دي تر دې ویلي دي صلی احدکم للناس، کتا سو کې سړی بل خلکو ته منځ پړاوي امام وی کنه، نبی دې ډیر په دې جذبې کې رانه شي چې وګدو منځو کې پلی خفف د سنت مطابق چې کومه درمیانه طریقه د مغه باندې منځو کې چې نه ډیر وګدي نه ډیر لاند وي. فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، چې خلکو کې کمزوري کسان وي، بیمار کسان وي، عمر رسیده بوډاګان وي. واذا صلى احدكم للناس، هغه به ځان ته منځ پړولو فليطول ما شاء،
بیا خو دیو کو د منځونو کې دي کې سګارې ته مؤاخذه پی نشته. متفقون علیه. او په روایت ودل حاجه کله کله ضرورت ولا سړی بدر مسیلاړ ته دومره موږ دی وګد کو سبب وي خو دې ته متن اخلاص کې دی بالانه دي خو خپل کار نه وبسلمه. وناشد رضی الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل. عائشه صاحب وایي چې کله پیغمبر سم یو عمل پرېدلم حالانکه ډېر مینه به وته کې چې دا کارو کې خودي به وجود به پرېدل او يحب ان يعمل به خشیت خود دې اندیشنې دی وجنه چې ای يعمل به الناس د سینې چې خلق په عمل شروع کی ځکه چې پیغمبر کم کار کوو کنه صحابه او تبو خوښ شو ندی شي د سینې شي ډیر شي او چې ډیر شي به شی ضروری کیږي فیفرض علیهم د سینې چې ور باندې فرض شي ندی وجنه امت د پر ډیر خیال ساتل دي. متفقون علیه. وعنها رضی الله عنها قالت عائشه صاحب فرمای نهاهم النبي صلی الله علیه وسلم عن الوصال. پیغمبر څنګه چې د صحابه او د مسلمانانو باندې کړي چې صوم وصال مسته اغه روزامن شي چې په در په کیسه شو کې روزاونه سه خوراک نه خوري ځکه دې سره سړی ته تکلیف رسیږي او کمزوري کیږي برداشت نشي کولای. رحمتا لهم دا د مسلمانانو د رحمت د پاره خبره کړې ده. فقالو صحابه تی چې نکته واصل یا رسول ته خو د شی تابع سال کې پروژو کې قالو دي چې تاسو ما ځان باندې مقیاس کوي انی لست کهیئتکم زه د تاسو شان دی نه یم انی ابیت زه د سیالات کې اوسما چې یطعمن ربي خدای را تر خوري باطینی تر باندې ما ته خدای د قوت را کړی شي دا ذکر ما د پر د روټي کار را کوي و اسقینی او خدای ما ته رزقي چې د کم ذکر افکار کې زخته یم د خدای په مراقبه او سوچونو کې اخته یم دا ما د پر د شګرزي سکاک ګرځي خوراک ګرځي. متفقون علیه. معناه یجعل فی قوه من اکل وشرب قوه من اکل وشرب چې څوک خوريس کی کنه عمر قوت ماته خدای پاک په دغه شیانو کې رکه روحاني طاقت می زیات دی. وعن ابي قتاده وعن الحارث بن ربيعي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لقوم الى الصلاه چې کله کله منځ ته درېګه اراده مې دی چې وګد منځو کوم خکې رات پکې وکم اوري ته نو طويلها پی خف اسمع بكاء السبي کله د مشوم جړه اورم فتجوز في صلاتي نو منځ کې به ډېر اوګدوالي نه کوم مختصر کوم کراهیت د دې وجنه چې بد نشي انا شق على امه چې د مور له زما شکت پیدا وکم تکلیف ولا جوړ کما. رواه البخاري. مخکې زمانه کې خځو منځ کولو. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه الصبح وهو في ذمه الله. کم سره چې د صبحي مون جمع سره وکي فلا يطلب د خدای زمي کې شو د خدای په نگراني او نظر کې شو بس د سړی ته ورنګدي نشي چې تکلیف ولا ورکی د سینې چې صاحب د خدای ته پوسو کې چې دی خدمات لپاره مونږ کړي ما ولا زما خستي او ما خامه پري تا څنګه زما دی ما تک زما دی ول چر دی وري دی ما تکړه فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء کسد سینې صاحب د خدای مطالبه وکي او رټینګ دي کې د خپل ذمه متعلق د نه تاسو کې فإنهم يطلبه دا خبره خخه وخت واچوا چې خدای پاک چانه د تاسو کې من ذمته د خپل ذمه متعلق بشي د چی شي متعلق یدرک خدا سره تابع دی بس به هلاک شو ثم يكبه على وجهه في نار جهنم وخو به پړمخ جهنم ته چوي. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آپ علیہ السلام فرمای المسلم اخو المسلم یو مسلمان د بل مسلمان سره د پر عقیدت او مسلمانی اعتبار سره ورور دی لازم مخبل به ظلم نه کې ولا یسلمه بل چته م پری دي چې بل په ظلم کې دا ولا ګوري. من کان فی حاجت اخیه کم سه د مسلمان رور د حاجت کې اخته په خخ ولا کې کان الله فی حاجته خدای پاک د دیو د حاجتونو شکی پروالی کوي. ومن فرج عن مسلم كربه او کم سره د بل مسلمان تکلیف لري کې فرج الله عنه بها كربه من كرب يوم القيامه خدای به غنا لوی له مصیبتونه لري کې د قیامت مصیبتونه نه. ومن ستر مسلمان او کم سره مسلمان سره باندې پردا واچي ستره الله يوم القيامه خدای به قیامت ورځ دی به پردګي اونکي. متفقون علیه. ونبي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ علیہ السلام فرمای المسلم اخو المسلم لا يخونه خیانت وسره نه کوي ولا يكذبه دروژن کوي نه او دروغ تني او دروغ نه کوي ولا يخذله او شنه کوي رانی سینه مخي ذلیل کی خواري کی او سپکی کی. کل المسلم على المسلم حرام یو مسلمان د بل مسلمان حرام دي تر دي حرام عرضه د غیزت ور باندې حرام دي و ماله مال ور باندې حرام دي و دمه وینه ور باندې حرام ده. به پر چې تقوا ها ہونا فجاوت پر چوک سټایلو کی او د بزرګانو شکل جوړ کی او دینی حلیا جوړ کی په دې سره څوک بزرګ نه جوړیږي. التقوا ها هنا حقیقی د زړه تقوا او د الله نه یره او دین ته او اسلام ته او خدای رسول ته احترام لرل دا خو زړه سره تعلق ساتي
بحسب امرئ من الشر یو سړي د ذلیل کېدو او بیکاره کېدو دپاره شریر کېدو دپاره دا خبره ډیره ده ان یحقر یا ان یحقر یا ان یحقر اخاه المسلم چې خپل مسلمان سړي ته سپک نظر باندې ګوري سپکوي ذلیلوي دا شریره انسان شو بس رواه الترمذي وقال حديث حسن